أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. سورة القصص 47 نمبر آیات. دې 47 نمبر آیات کې د پیغمبرانو درالېږلو حکمت ذکر کیږي چې پیغمبران الله تعالی ولرانیږي، او دې نه علاوه یو سوال جواب هم دی. سوال بچا دا جوړاوه چې یاره پیغمبرانو راتلو ته څه ضرورت دی؟ خو بد خو ډېر وخت ډېر حد پورې په عقل سره معلومیږي. بس کم کس خراب کار کوي نه پکار چې پرلبسي بس عذاب راشي ختمېږي، متصل بس عذاب راشي هغه د مخه سويس او د پیغمبر وینا ته را لګول ته ضرورت پاتې نشي، پزامونو ته د مسله حل شي. نو دې ځکه کې دا سوال جواب دی چې اصل خبره دا ده چې ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم، که چرته کې نه دا خبره چې ورسي کې دوی ته مصیبت بما قدمت ايديهم بسبب د هغه چې وړاندې کړی دي لاسونه دي، فيقولوا دی بیا وای ربنا ای رب زمون لولا ارسلت الينا رسولا ولنا علیک موږ ته پیغمبر په نتبع آیاتک چې موږ تابعداري کړی وستاره آیاتونو ونكون من المؤمنین مشوید مؤمنان. حاصل دا د جردی دغه بهانه او اعتراض او سوال د فکور د لپاره الله تعالی پیغمبران دالي. اگر چې دا خبره مسایل د ډیر مسایل او ډیر کارونه په عقل سره هم معلومیږي چې دا خدي او دا بد دي. په عقل سره پوهیږي چې د اسمانونو زمکو مالک چې کوم دی هغه عبادت مستحق دی او ګټ یو دا قبرونه یې نه دي، د عقل سره معلومیږي. د سیم په سره پوهیږي دغه شان د بیګناه مسلمانانو یې نه تو یول ژوندۍ لونه د پن کول بده باندې په سره عقل سره پوهیږي چې غلط کار دی، ناجایز کار دی. که شریعت نه نو عقل هم بد ګڼي، ظلم عقل هم بد ګڼي چې ظلم بد شي. دغه مسائل چې کوم دي په عقل سره معلومیږي او ردی باوجود چې کوم دین الله تعالی به دوی باندې ځکه عذاب نه راوړي. اگر چې د عذاب بیا مستحق دي، خدای عذاب په ځکه نه راځي چې د دوی اصل کې د دوی عذر د بهانه د پکولو د پاره چې بیا بهانه عذر ونه کی قیامت پر ورځ باندې چې کوم ته پیغمبر راغلی وي او نصیحت راته کړی وي، نو بس دا خبرې خو عقل سره معلومې دي، لیکن موږ غافل او عقل نم کار وانه غستو چې پیغمبر راغلی وي په اسانه معلوم کړی وي او حق دین موږ قبول کړی وي. خو افسوس دی چې پیغمبر نه راغلی. نو دغه افسوس او ارمان او اعتراض د پکولو لپاره الله تعالی پیغمبر راولي چې بانی مکمل ختم شي، عذر یې مکمل ورکشي، ونكون من المؤمنین مشوید مؤمنان. جدا سوال بیاونه شي د اعتراض د پکولو لپاره الله تعالی پیغمبرانو سره جاری وساتله. فلما جاءهم الحق حركه جبرتلاغ حق من عندنا زمون طرف قالوا دي لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، لولا اوتي ولو تنور لکیږي دی پیغمبر مثل ما اوتي موسى بشان د هغه جوړ کړی موسی عليه السلام. یعنی د پیغمبر دراتلو نه برسته دی له پکار دسی و چې کوم څه د پیغمبر بیانې په خپل عقل سره هم تللی به چې عقل را لیکن نه رالی. اوس دغه پیغمبر د زنا نه منع کوي، په عقل سره معلومه کوي چې زنا خشه دي کبل شي. دغه شان د غلا نه منع کوي، دوکبازی نه منع کوي، د شرک نه، د پرستۍ نه، ظلم نه، د لونو د خول نه، د هر ناجایز نه منع کوي. دغه ټول ناجایز به خپل عقل باندې تللی وي چې دا خبر یې عقل را لیکنه رالی هغه نه بعد په سره کړی وي، لیکن په عقل سره هم مونږ تللی بالکل عقل نه کار وانه غست. دغه شان د کی په دې پیغمبر معجزات ته هم ونه کتل، ته قران مضمون ته هم ونه کتل، کتاب کې څه لیکلي دي د عقل سره ول تجربه سره تیر کتابونو سره سمون شته کنيشته دې ته ونه کتل، بلکې ډاری کې پیغمبر باندې اعتراض دا وکړي چې دا پیغمبر چې سوي نو باغې کې خو باس نه شو کولای او باس سره لبکې ناراضي. خو خبره دا ده چې دا پیغمبر د معجزات خي او دی وایي جماعت قران نازلېږي، نو د چې پیغمبر د موسی عليه السلام پیغمبر ول نه جوړیږي. ته موسی عليه السلام څنګه پیغمبر څنګه چې ټول معجزې او کتاب ته یو ځل حواله شي چې دا معجزې شو دا کتاب شو او ځه څنګه کوه تور کې هغه ته ملاب شي. اوس دې تراس پیدا سره هیڅ پیدا نشته، بس خو بد باندې بيسیا کتاب لګ راغی، کتاب یو ځل راغی، معجزې په یو ځل باندې حواله شو، لګي حواله کې بده کې ستا کار سره. او د پارسي مشهور متل خو بد باندې بيسیا چې خو خراب باندې ډیری او چې موږ کې مسلې ډیری چې نه کې باندې ډیری باندې راونی ولا د قوم د مطمئن کولو لپاره چې زمنګ دا شک دی دا سوال دی، بس دا سوال حل شونه ایمان راوړو، خدا سوال موجود دی نه په دې وجه نه راوړو.
دې زمانہ کې ډېر خلک د سشتا څوک د اسلامي نظام نه منکر دي، څوک د یوې ناجایز قایل دي، څوک د بلې ناجایز قایل دي، او بیا دوی داسې وایي چې یاره موږ مدارخ د ټولې خبریاله ومنو چې دا خلک ټول یو شي، ټول مولیان متفق شي، موږ بیا له ومنو. که دا مولیان نه متفقېږي ته بیا نه منې، ته مسلمان نه یې. او دغه شان ده کې کله داسې وایي چې یاره د دوی په خپله بیا عمل نه کوي، کله بله بانه کله بله بانه، او داسې بې حسابه بانې دي، او باوجود د دې د خلک ځکه مسلمانانو. نو دا ټول کمزوري په خپل ځای باندې یو طرف ته کا، لیکن د آسماني حکم خدای، شرعي حکم خدای کنو د نه منلو دپاره خو دغه بانه نشي جوړېدلی. دغه شان ده کې د قرآن مضامین ته وګوره، معلومې که چې د کتابونو سره وتله نو که ټکي چې ته قبلولو قابل دی که نه نو د بسترت کولو قابل دی. دا سوال دی نه سره بده چې دا به اله موږ ومنو چې د داسې پیغمبر جوړ شي د موسی علیه السلام شان ده کې، یعنی معجزې او کتاب به ته په یو ځای باندې حواله شي. دا ردي کافرانو اعتراض او اخبار دي جوابونه ذکر کیږي. اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل، آیا دې خلکو کفر نو کړي په هغه سمانه جوړ کړی شی موسی علیه السلام من قبل مخکې، یعنی دې د عربو خلکو د قریش او دغه د اسماعیل السلام چې کوم خاندان را روان دي د قریش کوم عرب خلک ولې د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار نه کړي. دا ښکاره خبره وه چې قریش او عرب خلکو د موسی علیه السلام پیغمبرۍ سر تسلیم کړي نه ده او نه ده منلې. دا چې يهوديانو منله، يهوديان صحابه پر قایل دي، لیکن دی عرب نه د منلې، او د دې عرب خلک بنیادی د نبوت نه منکر خلک، د نبوت نه مانو. نو دا موسی علیه السلام پیغمبر خو ډیره مخکې نه مسترد کړي او نه منله، اوس بانه کوي چې یاره ځکه نه مونږ داشته پیغمبر ځکه نه مونږ معجزات د موسی علیه السلام په شان کې نه دي، حالانکه دې د مخکې نه مانو بانه کوي. نو یو جواب خداش قالو دې خلکو ویلي والسحران دوانه جادو دی، قرآن هم جادو لري نعوذ بالله، او تورات هم جادو لري. دوی داسې ویلي تظاهر د یو بل سره مرسته کړې ده. دې آیت باره کې مفسرینو لیکلي دي چې کله مشرکانو قرآن مطالعه او به تورات مطالعه وی کتل چې کتابونو کې څه فرق شته که نشته. که فرق پکې نو د فرق دپاره د دې پیغمبر مقابله کې یهودیان را پاسو، اهل کتاب را پاسو چې تاسو را پاسو یو تاسو کتاب مخالفت شوی دی او تاسو په آرام باندې نفس غیبه را وپارو، هغه مقابله ته ودرېږي. چې کله مضامین ولا وکتل نو بس په توحید مسایلو کې په اصولو کې هیڅ ذره فرق نه، بیخي یو شان دي. او تورات کې چې کوم پېشنګویان د نبی علیه السلام متعلق وینو، نبی علیه السلام په پېشنګویان باندې بیخي برابر او اصول یې شان دي، او توحید مسایل هم یو شان دي. نو بس د ذکر یو کې اعلان یو کې تورات او قرآن دوه د جادو کتابونه دي، او د یو بل تایید کړي دي، د یو بل سره امرسته کړي دي، نو دوه نه ستجا انکار یو. ځینې علماء مفسرین باندې کې د شان نزول متعلق د سری کلی دي چې د يهوديان یو عالم راغی مکې چې بس کار باندې براغله یا بچاره غختله او د قریش سرداران وسره میلاو شو، او دی عالم ته ویل چې تاسو په کتاب کې څنګه مساله ده. دا نبی عليه السلام ته وایي چې الله تعالی واحد لا شریک، یعنی یو ذات او د عبادت لایق، بلې څوک سره شریک نشته. یو دا خبره کوي. دویم دا خبره کوي چې د الله تعالی د نوم نه بغیر په بل نوم باندې نظر کول دا شرک او ناجایز دي. دا خبره ټیک دي کې غلطي دي. دی عالم ورته ویل دا خو صحیح خبره دي چې د الله تعالی نه بغیر بل څه د عبادت لایق هم نشته دي. تورات کې دغه مسله ده. د الله تعالی د نوم نه بغیر په بل نوم باندې نظر منل دا شرک دي، دا صحیح خبره ده. په دې کې فرق نشته، دا مسله ټیک دي. نورې مسلې چې کې دا دغه صحیح دي. نو بس دی خو قریش غوسه شو، او قریش ویل موږ ته پته ولګېده چې تورات او قرآن دا دوه د جادو کتابونه دی، بل سره تعاون کوي. دوی راغو تایید کې وغیرہ، دوی تایید کې یو شی دی موږ چاله جوړ کړی دی. په هر صورت باندې نو دوی د کافرانو د خبره کړي وجه سحران تظاهرا، دوه جادو دی یو بل سره مرسته کړی دی. او اوس له بدې ځکه کې دا وایي چې ال به ومنو چې د موسی علیه السلام چنده کې معجزې کتاب ته یو ځای باندې حواله شي. نو د دې خلاصه دا شوله چې دا تش بانی دي، اصل دروغ دي، د حق د منلو طرف کې د سر شتري نه زدي خلق دي، گمراه خلق دي، او دا کوم څه جوړي دا بانی کې د حقیقت نه وي. وقالو دی ویلو ان بكل کافرون، یقینا موږ د ټول نه انکار کوو، قرآن نه هم انکار، تورات نه هم انکار، دا خلکو مخکې ویل. قل تورته وایا پد تاسو راوړی به کتاب یو کتاب من عند الله د الله طرف، هو اهدا منهما چې هغه ډېر په هدایت دي د دوه کتابونو نه. د دې جواب خلاصه دا ده نبی علیہ السلام د الله تعالی به تر خلکو ته وایا جزاء حق من کې حق پسې تلون کې سړی که په قرآن او تورات کې تاسو کمزوریان اخکاری، خیر دی قرآن او تورات به یو طرف ته تاسو یو کتاب پیش کې چې کتاب د الله تر طرف بل ځګین نه
او دغه کتاب کې چې کوم مسائل موجود دي هغه مسائل به ټول منم او تاسو راوړی قران نه تورات نه علاوه راوړی او هغه کتاب راوړی چې کوم د الله تعالی تر طرف نه مزید سره منم زبر دې کې عزت نه او دا ښکاره خبره وجه د مشرکانو سره کتاب کوم ځکه کې خدای تعالی ولا کې الله تعالی کتاب څه چرته اتبعوا تابعداریکم ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې فإن لم يستجيبوا که جواب یې درنه کو لګتا ته دې باره کې تاسو نه ویل چې قرآن او تورات صحیح نشو نو بل صحیح کتاب شته کني شته دسه په پاتې کیږي ګس چل وکړو دسه جواب یې درنه نو فعلم تفوش انما يتبعون اهواءهم یقینا داخله تابعداري کوي د خپل خواهشات بس پسې دي اسی بانی کې د نوري بانی رانی ول ومن ازل او څوک ډېر گمراه دي ممن اتبع هواه دا هغه چا نه چې تابعداري کوي د خپل خواهشاتو بغیر هدن بغیر د هدایت نه من الله جل الله طرف نه ان الله یقینا الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالم دغه مصری مخکې وضاحت چې کوم سړی د الله تعالی د وحی د آسماني کتاب تابعداري نه بغیر خپل خواهشاتو پسې او بڑا کې چې سره ولاړیږي نو دا ټیک دي او چې خپل مشر د سویلی وای دا ټیک دي اگر که د شریعت سره سخت ټکراو او تضاد ولې ونه لري نو دغه کس نه د الله تعالی په نظم بل گمراه هم نشته دی او د دې نه بل غټ ظالم هم په دنیا باندې نشته دی چې دې کوم ژوند تیرې کوم معاملات دي هغه کې د قران او د حدیث سره رهنمایي به کې سره رښتا نه خپل خواهشات دي د بل چا مرزي ده او د شریعت او د اسلام ته به هیڅ اهمیت نه دی ورکړي دا د ولې زماني زبردست ظالم قوم دی گمراه قوم دی ولقد وصلنا لهم القول یقینا من پر لپس را لګلی و دیتا وینا خپل د دې مراد آسمانی کلام دی قران دی مراد لعلهم دې د پاره تذکرون دې نصيحت قبول کی دغه سوال تفسیری جواب چې دوی ویل چې قران په یو ځل باندې وایي نازلېږي چې د تورات غونډه کې نبی عليه السلام ته حواله شي الله تعالی وایي چې حکمت دا ده چې ولقد وصلنا لهم القول من پر لپس لګ را لګری د خپل وینا دې د پاره د خلک نصيحت قبول کی خبر ته زده شي او یقیني براش ځکه قران هغه سبا نازلېدل چې کوم یې د ضرورت راغی چې کله به یو غټ حادثه رااله یو خاص واقعیا براله عام طور خلک د سوي هم چې آیات شان نزول دادي او د دې سورۃ شان نزول داره دغه شان نزول به کله راغی د حادثه براله واقعیا براله دغه په مناسبت سره آسماني سره نازل شول نو چې کله په موقع په مناسبت سره نازل شونه خلکو ذهنون ته صحیح کوزش او صحیح بیان شول او دا بهترین انداز د نازل ورو دی نو قرآن لګ دې د فار نازل شوی د مسلسل لګ چې د خلک به صحیح پوي چې نصیحت قبول خو د نصیحت په ځای باندې هغه نوري قصې راوغست